افغانستان ته د خیبر پختونخوا نه څومره تجارت کیږي، برآمدات کیږي، په هغې باندې د ملک د نورو علاقو نه 2% د ټیکس سیوا ولې لګه او دا په خیبر پختونخوا حکومت لګولې دي. اوس د هغې سره څه وشو، ما چې د څومره ټریډر سره خبرې وکړې نو هغوی وایي چې هغوی ټول خاص کر فارورډینګ ایجنټس چې کوم وو هغه هسې ناست دي، څومره چې پورټس دي د ډرای پورټس دي هغه دغه شانتې پرتې دي، ټرکونه دغه ټول ولاړ دي. ځکه د خیبر پختونخوا نه اوس خلک سنټرل ایشیا ته یا افغانستان ته هلته کې هیڅ قسمه ایکسپورټ نه کوي، ځکه چې په کراچۍ، لاهور یا په نور علاقو چې ته کوې نو په ایکسپورټس باندې 2% FBR چې دی فیډرل بورډ اف ریونیو د هغې ټیکس دی او په دې کې بیا څه ریټرن کېږي مو هغې باندې واپس کېږي مو ته. خیبر پختونخوا کې دا ټیکس چې کوم دی 4% دی. نو زه نن بیا یو تپوس کوم د خیبر پختونخوا د حکامو نه چې دا وایي چې دا ولې وجه څه ده، چې آیا دا ده چې د خیبر پختونخوا نه کارخانې خو ته هم ختم شولې، 200 کارخانې بندې شولې، سکیورټي حالات دغه شانتي دي. اوس چې لږ ډېر به ټریډ کېده د خیبر پختونخوا اسانه لاره وه افغانستان ته، هغه ولې دا خو نه ده چې مزمل صاحب چې کوم دی کوشش کوي چې یاره څه خیبر پختونخوا څه کې پرېږده دا به وي دا ټول شی کراچۍ ته، ځکه پخپله راغلی د کراچۍ نه، نو دا خو نه ده چې دا هر یو شی کراچۍ ته ټرانسفر کول غواړي، ځکه چې هلته کې د هغه فیوچر دی. پېښور کې خو هغه صرف راغلی دی جاب له 1 کال کې 2 کاله کې 3 کاله کې بیا به واپس ځي. نو په دې حواله زه ستاسو نه هم دا تپوس کوم چې اخر دا ولې خیبر پختونخوا ولې چې د خیبر پختونخوا نه تجارت کیږي، په لارو باندې که په تورخم کیږي، په غلام خان کیږي، په انګورډه کیږي، په خرلاچي کیږي، هغوی به د ملک د نورو سیمو نه 2% ټیکس سیوا ورکوي. د دې د وجې نه اوس د پېښور ایرپورټ نه څوک جیم سټونز یا قالین نه لیږي، هغه ټول فیصل آباد، لاهور، اسلام آباد ته راځي. دغه شانتې څومره دغه چې به کېده ټریډ نور د دغه ته هغه دلته کې اوس بند دی، هغه دغه شانتې ولاړ دی، ټرکونه ولاړ دي، ډمپرې ولاړ دي، ټریلې ولاړې دي، ایرپورټ هم دغه شانتې دی. او خیبر پختونخوا چې څه نه څه دغه ورته هغه د الله عزت وکړي د مزمل اسلم صاحب چې هغه هم ختم کړو. نو زه تاسو ته هم وایم چې یاره تپوس ته پکار دی چې آخر دا ولې، هغه خو د دې خبرې جواب نه ورکوي، خو زه وایم چې یو کمپین پکار دی، دا خو ډېر زیاتې روان دی د خیبر پختونخوا سره. او بیا افغانستان ته چې هغه یو واحد هلته کې مونږ ټریډ کوي شو، هلته به دوی ځوان بچو ټیکس لګولی دی، اضافي ټیکس، او دا مرکز نه دی لګولی، دا صوبې لګولی دی. نو 2% 4% ټیکس په هغه خلک ورکوي څوک چې د خیبر پختونخوا نه افغانستان سره یا د سنټرل ایشیا سره تجارت کوي. نو د دې د وجې نه سروې مطابق دا دی تقریبا 80% ټریډ چې کوم دی د خیبر پختونخوا نه هغه راپرېوتی دی.